اسلام is a flexible religion. داس یو وخت ناراضي او داس یو انسان نشي را پاسېدلی چې هغه اسلام چیلنج کی او ته چې کله یو عمل کې نو خلک به در پورې خان دي وایي چې دې ته ګوره دا د بوډۍ زوی دا د خوانو خلکو خبرې کوي. دا خو ایډوانس زمانه ده، جدید زمانه ده، د نوې زمانې سره تک پکار دی. نو دا خبره ټیک ده او دا ځکه ټیک ده چې زه به تاسو ته د اسلام په باره کې دومره ووایم که تاسو په تاریخ باندې نظر واچوئ. سابقه چې کوم دینونه وو نو دا د هغه زمانې او دغه وخت پورې محدود وو. هر قوم ته او هرې قبیلې ته به الله رب العالمین نبي رالېږلو او موږ او تاسو چې دا خبره کوو چې اسلام مکمل ضابطه حیات دی، اسلام مکمل ضابطه حیات دی، یعنی زمونږ استاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت نواخله او تر د قیامت د ورځې پورې داسې یو قانون الله پیش کړی دی چې دا په هر زمانه کې فټ کیږي. اسلام is a flexible religion. اسلام دا یو داسې مذهب دی چې دا په هر زمانه کې فټ کیږي. اسلام چې کوم قوانین دي زموږ استاسو سماجی او معاشرتي زندگی ده، داس یو زمانه ناراضي، داس یو وخت ناراضي او داس یو انسان نشي را پاسېدلی چې هغه اسلام چیلنج کی چې په دې معامله کې د اسلام تعلیمات نشته او په دې ځای کې اسلام خاموش شوی دی او لا جواب شوی دی. دا خو جدید مسائل راوتی دي او په دې کې د اسلام سره رهنمایي نشته دی. داسې اعتراض څوک نشي کولی. هم دا وجه ده چې مغرب هغه چې کله دشمني کوي نو صرف د اسلام کوي. د اسلام په مقابله کې هغوی خپل مختلف قوانین پیش کړه، معاشرتي قوانین هغوی پیش کړه، سماجي قوانین هغوی پیش کړه، دغه شانتي معاشي قوانین هغوی پیش کړه. خو د وخت سره سره دغه ټول قوانین د هغوی انساني وو، دا مخکې ونه چلېدل او پیل شو. مارکسیزم راغی، دغه شانتي سوشلیزم راغی، کپیټالیزم راغی. دې خلکو ویل چې موږ به تاسو به معیشت څنګه چلو. نو چا پکې دا وویله چې یاره کم دا سرمایهدار خلک دي، د عام خلک دیو به مزدوري کوي او د دیو دا مالونه دا به ځي او دغه غټو خلکو ته به حواله کېږي او هغوی به یې خرچ کوي. طبقاتي نظام یې جوړ کړو. بل طرف ته خلک راولګېده وایي چې نه دا نظام نه چلیږي. نو دا قسمه نظامونه د خلکو پیش کړه. خو لیکن اسلام دا یو داسې نظام پیش کړی دی چې دا به تر د قیامت ورځې پورې څوک چیلنج نه کړي او نه به دا نظام چېرته پیل شي. دغه رنګې د اسلام په مقابله کې د مغرب مختلف تنظیمونه جوړ شو. چا یو قسم ناره چوته کړه او چا بل قسم. نو په هغې کې یو تنظیم چې جوړ شوی نو هغې ته سیکولریزم ویلی کېدو. سیکولریزم مطلب دا دی چې زمونږ استاسو زندگی دا به د مذاهبو نه پاکوي. زمونږ استاسو د معاشرې او زمونږ استاسو انډیویجول او نجي زندگی چې کومه ده او زمونږ استاسو انفرادي چې کوم زندگی ده په دې کې به د اسلام او یا د بل مذهب هیڅ دخل نه وي. هر سړی به د خپل مرضۍ مطابق زندگی تیروي او دا اصل کې دیو ته د بل مذهب نه ټینشن او پریشر په دیو باندې نه و، لیکن د دیو اصل کې ټارګټ هغه اسلام و چې دا اسلام او دا مسلمانان په هر څیز کې مونږ ته ځان مخې ته کوي او په هر ځای کې خپل قوانین مونږ او تاسو ته پیش کوي. نو د دې نه ځان خلاصول پکار دي. نو اصل کې دیو خبره د مذهب وکړه چې د مذهب نه ځان ازادو، خو لیکن مقصود د دیو اسلام و چې اسلام دا مونږ نه منو او اسلام دا به زمونږ په معاشي زندګۍ کې دغه رنګې په معاشرتي زندګۍ او په سماجي زندګۍ کې به د دې هیڅ دخل نه وي.